أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سورة فتح و ابتدا کی مکی آیاتونو کی تذکرہ و ادبیات رضوان. اللہ رب العزت فرمائل چی چا بیات کر لینو اللہ تی راضی دے. پا دغزے کی کم مومنان چی موجودو اللہ رب العزت خصوصی طور باندې اغي د وصیت جمع کړیو. اغي له دا یو فضیلت یو غرواله ورکړل دنه مخ کې بدر اغم یو خاص مقوا اغي ته هم خاص خلق پاغي کې بوتلو. اللہ رب العزت داغی خلقو چکم لسٹ کے لکل شیو د غزوه بدر پا تلو کی وو یا تلیو اراده کی وو. اللہ رب العزت ټولو ته دا خبر کړل چې تاسو بدری صحابو ته ویل کیږي. اللہ رب العزت دے صحابو توی چے افعلو ما شئتم وی تا چو سکوئی اللہ رب العزت تا بخانا کرلا. پا دے دوارو بیاتونو کے پا دے دوارو واقعو کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخالفین د هر چای یو تنو نو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوسو کو آغا آخری عمر کیو و توی تا تا پتا دا اسلام چکم اولنی غزا و پاغی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اوی آو نو ویتا تا پتا دا بیات رضوان چکی دو اغا پکی نو اغا یاو دا خبر اکڑا یو خبر بلایم اکڑا غزوی احد. صحابہ کرام چکلا حالات پر راغلو نو تیتر بیتر شو. دا خبر خو خنی چې وتخته دو دا خبر خنی چې ویری دو اپ هر جبه کې چې وې اردو کې وې ک پښتو کې وې دا تعبیر چې کم کې د تخته دو د یری دو نو دا د صحابو پشان کې نه مناسب. نو هغه هم دغه سیو لکه دې زمانه کې بعضې خلک وی تښتېدلی عثمان رضی الله عنه په غزوه احد کې او یاو
هغه الله اکبر یې ووی او بس یو پاسېد روان شو. یې صبر وکړه که نه تا خو تپوس وکړو اوس ما ته اوې اوس زما م واوره تا خپلې خبرې وکړې اوس زما واوره. غزوه احد دا اولنۍ غزوه بدر کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نوم لیست کې لیکلی شوی هغه کلکه اراده وه لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي وه ناجوړه وه داسې ناجوړه وه چې د مرګ په ناجوړتیا باندې ناجوړه وه دا نه چې کوم مخالفین خبرې کوي لیکلي خلکو لیکلي ډېرې خبرې خلکو لیکلي وایي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ بیوی کی تیمارداری کا بہانہ بنا کر غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے. چا لیکلي خدا خبره مناسب نه ده دی چې وایي بهانه بنا کر نو بهانه به موږ هغې ته ووایو چې کله ناجوړه خو وه لیکن چې کله غزوه بدر وشو او صحابه کرام واپس رالو او دا بیا هم ژوندی وی نو دا په ذهن کې راتلی شي چې او دا به چېرته هغه بانه کړي هغه روغه موټه ده ګرځي بیماري خشي ده خو هغه وخت کې جو څه لږه بیماري پرې راغل و جو بانه یې جوړه کړه جو پاتې شو. لیکن کله چې غزوه بدر وشو صحابه کرام راتلو مدینه ته نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه کسان د زیری په طور باندې چې هغو له زیر ورکړي چې موږ کامیاب شو راغلو نو زیره چې ورکاو نو هغه چې کله راغلو نو مدینه ته داخل شو نو یو څو کسان صحابه کرامو د عذر د وجې نه پاتې شوي وو بعضې وایي 313 کسان په غزوه بدر کې وو دا په لسټ کې 313 دي یو څو کسان د عذر د وجې نه پاتې شوي دي نه هغې د رقیه رضی الله تعالی عنها د قبر نه وزګار شو لاس یې سنډل او دی رسېدو وی کانو ینفسون ایدیهم عن تراب قبر رقیه رضی الله تعالی عنها دا عبارت هلته کې موجود دی نو دې ته سړی بانه نشي ویلی چې سړی پکې مړ شي وایي دا بانه ده څوک چې کوي نو مخالفین دي نو مخالفین خو هر زمانه کې څه وایي نو هغه دا خبره وکړه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متداویلو یا به تزې یا به ززم خو ته پاتې شه ته به د خپلې کور والو خدمت وکړې او تا ته به هغه ثواب میلاویږي کم چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دی عمر رضی الله تعالی عنہ دی هلته کې توره چلی میدان جنگ کې ولاړ دی هغه ته چې څومره اجر او ثواب میلاویږي هغه به تا ته دلته کې په کور کې میلاویږي هغه په دغې مجبورۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور پاتې کړلی کله چې بیعت رضوانو نو دا بیعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغسولې دې وجه څه وه نو دا ټول څه چې دي دا خو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په پړله کې غورځېږي دا د هغه په چاپړه کې غورځېږي 1400 صحابه هغه دا بیعت کوي چې موږ به د عثمان رضی الله تعالی عنہ د خون بدله به اخلو د وینې بدله به اخلو ځکه خبر را رسېدلی غلطو بیعت په هغې باندې شی دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې یو خبر دام کړوه خپل لاس راپورته کو بل لاس لی ورکو او دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس دی زه د هغه دپاره بیعت کوم که هغه ژوندی نو هغه به موږ سره په دې کې شریکي درېیمه واقعه چې کومه د احد وه
نو پاغي کې یوازې دانه چې عثمان رضی الله تعالی عنہ تختیدلو یا پشاش شوی یا یو طرف ته شوی سوچ څه تعبیر کوي اداغه خو خدا لیکن الله رب العزت داغي په باره کې وی لقد عفى الله عنهم الله وت معافی کړل لقد عفى الله عنكم الله تاسو ته معافی کړل التکی درې سلور سے راضی الله وت معافی کړل الله وت معافی کړل او ته معافی نه کې عجیب خبره ده اوس الله ما معاف کړلی چا نه چې دغه ځکه کمزوري شوی دا ما وت معافی کړل او دی وینا عثمان رضی الله عنه دا چل کړو دا چل کړو نورم ګن اعتراضونه دي د خلکو عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې دغه په خلافت کې بعضی خبرې راځي خلکو به اعتراضونه کړلی لیکن اعتراضونه ټول بے ځای دي نو دسوږي دشمنی نو دشمن خو یې دي سينو هغه خلک خبره کوي وای د خزه د خاون سره نه لګیدا خاونې پیر سیبو ناغا یو پیر دا خبر وکړه چې الله نه سوال کو یا الله مال د اولتو طاقت راکې چې زوالو زما چې دا خزه مې چې دا خزه مې چې تاسو تابع شي هغه وته الله رب العزت دې وال وزو والوت روانو دي یو چکرې په قرباني چې ولګاو خزي ولیدو لږ سات رستو د کور ته راغی دې ته ګوره دم ځان پیر جوړ کړل پیر دیسی خپاوال وزي هغه وته وی ښا بیا هغه زوم کنه نال دې هغه دې څه کوي پاندې کې دی ښا نه مني دشمن چې کله مخالف دی کاغه خزدا کاغه بل او کبل خو چې کله مخالفت په ذهن کې ورننه وتل نو بیا به وی ڈر گئے تھے ڈرپوک تھے کله به چې مال غنیمت لوٹ رہے تھے کله بسوي او کله به نور اعتراضونه کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ وی د مال غنیمت یا غسته او همسا خبره هغه مال یا غسته او دا چلی کړو هغه چلی کړو خپلوانو له په حکومت کې عہدے ور کړوي دا خو هغه سره کوي چې منی به هغه سره به منی چې هغه مخې ته تاریخ نه د مخې ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ د حالاتونه نه خبر ابه منی لیکن چې کله یو سره دغه حالاتونه خبر دی واقعاتونه خبر دی قرآن او حدیث نه خبر دی ناغه په دغه باندې دوک کیږي نه لګیا وای د هر چا خپل خبره ده د خلادا جسه چې پی وای دي نو خپل خلادا جسه په دلی جو دلی دی وسوک په خبرې کوي او وسوک په خرابي کوي ګن په دلی کوي نو بیات رضوان کی عثمان رضی الله تعالی عنہ خبره وا هغه د پاره د شی وا الله رب العزت دغه ټول وتویلی رضی الله عنهم رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره د دغه مؤمنان الله راضی دی بیا تذکرہ وا د دې چې ورپسې خبره کوي په مکه کې مسلمانانو غریبانان پکې وو کمزوري پکې وو مخکې هم دغه تذکرہ راغلی وه هغه مؤمنان پکې چې هغه یقینا چې کمزوري مستضعفین والولدان المستضعفین هغه مستضعفین دي ولدان دي ښځې دي دا هغه خلک دي چې هغې له چل ولا نه ورځي د وتو څه چل وکړو خلک پې ظلمونه کوي کافر پې ظلمونه کوي هغې له چل نه ورځي نو دغه کله چې اوس جنگ جوړ شي نو سبا کېږي چې جنگ جوړ شي نو بیا به ورته دې مخکې کوي ولې دوی کمزوري دي که نه او دي څوک مسلمانان دي نو دا مسلمان به وجلی کېږي د مسلمان د وجې لاسه
نو الله رب العزت ورپسې دی آیتونو کې دا خبره کوي چې که دغه خبره نه وای نو ما به تاسو باندې مخکې به بول وی او دا مکه به تاسو فتح کړوه خو تاسو ته بیا وروستو خفګان رسېدو د زړه خفګان به رسېدو چې هغه پلانکې مسلمان هغه غریب هغه کمزوری هغه زما د لاسه وجدی شوی دی نو بیا به تاسو خفه وئ دې وجې نه الله رب العزت ستاسو لاسونه هم بند کړه د هغې لاسونه هم بند کړه او الله رب العزت تاسو له د هغې په ځای باندې نور دا هم یوه فتحه درکړه او بله فتحه هغه خیبر ده ورپسې د خیبر نه وروستو چې کومې فتوحات دي شوي دي هغه ټول په دې کې شامل وو د هغې تذکره کوي ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار کچری قتال کړی وی جنگ کړی وی ستاسو سره کسانو چې کفر یې کړی لولوا الادبار نو خامخا ګرځولي به ودي شاګانې ثم لا یجدون ولیا بیا به نه موندو دوی خپل ځان دپاره څوک دوست ولا نصیر او نه مددګار سنت الله التي قد خلت من قبل طریقه د الله هغه چې تیره شوي ده مخکې دور کې د الله طریقه تیره شوي ده چې الله رب العزت څه کړلي کافرو سره ولن تجد لسنت الله تبدیلا او چرې به ونه مومې ته طریقې د الله دپاره بدلېدل وهو الذي كف ايديهم عنكم الله ذات ته کف ایدیهم چې بند کړو لاسونه د هغې ستاسو نه و ایدیکم عنهم او ستاسو لاسونه یې بند کړو د هغې نه یو بل ته لاس نه رسېدو یو بل ته لاس ور نه چولی شو او پرون یو خبره ما کړې وه واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها بعض لیکلي علماء مفسرینو چې او یا اتیا کسانو هغه تنعیم غر ته ختلیو هلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انتظار کې چې دی موږ په طریقې باندې قتل کو مسلمانانو مومنانو صحابه کرامو هغې راونیول رای وسته پیش کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا معاف کړو پرېښودو ځای نو هو الذی کف ایدیهم عنکم الله غزاد ته چې بند کړل لاسونه د دې ستاسو نه او ستاسو لاسونه د هغې نه ببطن مکه په بطن مکه کې مکې په وادی کې من بعد ان اظفرکم علیهم وروسته د هغې نه چې الله کامیابی درکړو غلبه درکړه تاسو له په هغې باندې دا غلبه ده چې هغې تاسو ته کېناسته هغې تاسو ته زنګونان مات کړه هغې ته وایي موږ صلح کوو ښه ستاسو سره صلح کوو دا کامیابي ده چې کافر وای دومره غټ پاور وای هغه مذاکرات کوي کله به روس راځي هغه وای مذاکرات تکینو منګه تر اوسه پورې چې تاج څه کول ظلمونه دي کول هغه تاسو نه ښکاري و چې وس دي راګیر شونو دا کسب کوي امریکا دا ناغه وای مذاکرات باندې بدا حل کیږي ښه مذاکرات کوي نو کله به یو مذاکرات کوي کله بل کوي الته کې هغه مذاکرات تکیناستو وکان الله بما تعملون بصیر دی الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی هم الذین کفروا دا کسان دي چې کفر یې کړی وصدوکم عن المسجد الحرام او منع کړی تاسو د مسجد حرام نه والهدی معکوفا ای یبلغ محله او هغه څاروي د قربانۍ بند کړی شوي د دې نه چې ورسي هغه خپل ځای د قربانۍ ته خبرم دغه سی ودیم بند کړه نه بځئ هغه څاروي چې کوم حرم ته لېږلی کېږي او حرم ته بوتلی کېږي هلته کې ذبح کولی کېږي نو هغې م پرې نه ښوده دا خو د قربانۍ څاروي دي دا ولې دې تکلیف رسوئ عام طور باندې مخکې د نورو د مسلمانانو نه علاوه د نورو دا څاروي را روان دي نو هغې ته دې تکلیف نه رساو اگر چې دې مخالفت به و دشمني به یې وه لیکن هغې ته به څه نه وي بنا دا د حرم څاروی دی هغې ته روان دی هلته کې ذبح کېږي به دا د قربانۍ څاروی دی قربانۍ څاروي ته هم خلکو به څه نه وي اوس د څو کلونو کې شروع شي هغه هم پټېږي خلک یې پټوي
یعنی دا قربانی څاروي دغسې ولاړ مو خلکو بیکار کیږي پیسې پې میلاویږي ځه خرڅوي پټوي غلا کوي ناغه څاروي هم پټ بند کړلي د دې نه چې هغه خپل ځای ته ورسي دلته کې بعضې خلکو خبره کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسېدلی نو هغه په حدیبیه کې دی نو حدیبیه کې هلته کې چې هغه څاروي قرباني شو نو مطلب دا چې دا خو بهر هم کېږي د هغې یو جواب موږ دا کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې پړاو اچولی هغه ځای په حرم کې حرم په حدودو کې و حرم په حدودو کې دی نو بیا اعتراض راځي حرم حدودو ته چې دی دن نشو نو بیا څنګه وایي ولهدی معکوفا یبلغ محله نو حرم ټول بیا کېږي پکې نه عام طور باندې مسلمانان د خلکو په ذهن کې دا خبره چې موږ لاړ شو هلته کې طواف وکړو عمره وکړو او هلته کې په حرم په حدودو کې نږدې نږدې هلته کې قرباني وکړو عام طور باندې دغه خبره نو هغې ته ویلي چې هغه ځای ته ونه رسېدو نو دلته کې خو دا حدیبیه دا خو بعضې حدیبیې چې دی نو دا د حدود حرم نه بهر ده او بعضې دننه ده ولولا رجال مؤمنون کچری نه وای سړي مؤمنان و نساء مؤمنات او خزه مؤمنه لم تعلمهم چې تاسو نه پیژنئ ان تطوهم دا سن چې تاسو پاغي باندې ورخیږئ هغه میده کوي فتصيبكم منهم معرا بغیر علم نو برسي تاسو ته خفغان بغیر د علم نه پنا پوي باندې تاسو چې سکړي نه پنا پوي باندې شوي او تاسو ته بیا رستو داغې نه خفګان ورسي که دا خبره نه وي نو الله رب العزت به تاسو له په هغې باندې اجازت به یې درکړی او خبره به خلاصه شي وه لیدخل الله فی رحمته من یشاء دې دپاره چې داخل کړي الله په خپل رحمت کې چاله چې وغواړي دې ځای کې بعضې چا لیکلي هم دي وایي خالد رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیږلی دا خبره خو ډېره لرې ده تاریخی خبره ده تاریخ چې وګورئ تاریخ ته وګوره چې خالد رضی الله تعالی عنہ کله مسلمان شوی دی هغه مسلمان شوی دی په مکه کې فتح مکه کې او وروسته مسلمان شوی دی دلته کې کم ځای و دلته هغه سره نو دا کم کسان چې لا مسلمان شوي نه دي نو دې لپاره چې الله داخل کی په خپل رحمت کې چاله چې وغواړي خالد رضی الله تعالی عنہ راغی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ راغی نور عمرال ډیر شي مسلمانان شو په رحمت کې الله داخل کړل لو تزیلوا دغه کم چې مؤمنان دي وس موجوده لو تزیلوا کچری دي ډډ او کړه د دې نه لعذابن الذين كفروا نو خامغ عذاب ورکوم هغه کسانو چې کفر کړل د دین عذاب درناک چې دا مسلمانان تی لري شي نو دا کم چې کافر دی الله اذا عذاب ولا ورکم اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه کله چې ګرځول الله اجعل الذين كفروا کله چې ګرځول هغه کسانو چې کفر کړل په قلوبهم په خپل زړونو کې حمیت غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته علی نازل کړه سکینه خپل اطمینان او سکون علی رسول په خپل رسول باندې وال مؤمنان باندې والزمهم کلمت التقوا او الله لازم کړه دې لپاره کلمه تقوا وکانو احق بها او دی و زیاد حقدار دي واهلها د اهل پدی باندې کلمه تقوا لازم کړه کلمه تقوا د مسلمانانو د پاره ده ناغي د پاره لازم وګڼله لازم کړه پاغي باندې دی دغه کلمه تقوا د ایمان د دې مستحق خلقو د دې حقدارو اهلو الله دی لور کړه وکان الله بكل شيء عليم الله دې په هر شي باندې پوها دغه ځمانه وبسو
ولو قاتلکم الذین کفروا کچره قتال کړوي تاسو را کسانو چې کفر کړل لا ولو لدبان خامخا ګرځولي وو دي شاګانی ثم لا یجدون ولیا ولا نصيرا بیا بنمند دي د خپل ځان د پاره 200 نه مددگار سنت الله التي قد خلت من قبل طریقه د الله هغه چې تیر شي دي په مخکې خلکو کې ولن تجد لسنت الله تبديلا او چریبو اونمه ته طریقې د الله د پاره بدلیدل وهو الذي كفى ايديهم عنكم الله غزاد ته چې بند کړل لاسونه داغي تاسو نه وای دی کومان هم ولا سن تاسو داغي نه به بطن مکه په مکه کې من بعد ان اسفر عليهم رست داغنا چالا کامیابی درکړه تاسو له پاغي باندې وکانه الله بما تعملون بصيرا او الله دې پتا سبحانه وکانه الله بما تعملون بصيرا الله دې پتا سمای تاسو کوي لیدونکې هم الذين كفروا دا کسانو چې کفر کړل او صدوکم اس من کړی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ول هدی او د قربانونه ول هدی معکوفا او هغه قربانی چې بن کړی شوی دی نه چې ورسید خپل زیاده قربانی ته ولولا رجال مؤمنون کچرنه وې سړی مؤمنان ونی ساو مؤمنات او خزه مؤمنه لم تعلمون چې تاسو نه پیژنې انت توهم دا سنا چې تاسو په خپل کې لاندې کوي یاغي فتوسیبکم منهم مارا نو برسی تاسو داغی دو جنا خفگان بغیر علم پنا پوائی لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء دے دا پارا چا اللہ داخل کی بخبل رحمت کے چالا چی اغواری ولو تزیلو کچری داخل کی لرشی دا مسلمانان لرشی دے مکینا لعذبنا اللذین کفرون خامخاز عذابور کو منگا کسان لچی کو پڑی کر لے دینا عذاب درناک اے جعل اللذین کفرو کلچے گرزولی دیا کسانو چی کفر کر لے فی قلوبین پخبل ازرونو کی الحامیتا غیرت د جاہلیت فانزل اللہ سکینته نالا نازل کړه سکینه خپل اطمینان علی رسول بخل رسول باندې والمؤمنین مؤمنانو باندې والزمهم کلمت التقوا او لازم کړه د دې لپاره کلمت التقوا وکانوا حق بها او دی زیات حقدار داغي او د دې اهل وکان الله بكل شیء علیم الله دې پارشی باندې پوها الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل توفیق نعم غير ذابك متوسل مناظر من همسه